زاهد د خودکشۍ پسې شاته څه بنیادی وجوهات وو چې په ژوند کې یو خاموش طبیعت انسان اور داسې انسان چې هغه بظاهري هغه صرف خپل گیم سره کار ویلی دی. څنګه څه ټایم راورسېدو وه دروازه دننه بنده وه لاک وه جالم بیا جاله مشله وجیه بیګا یا پرون یا ورځ نیمه مخکې زاهد سره ستاسو ملاقات شوی و څه خبرې اترې خپلو کې ګپ شپ تاسو لګوي دته د سټوډنټ طرف نه څه تکلیف وو دته د چا فیډریشن طرف نه تکلیف وو یا د ایڈمنسټریشن نه تکلیف وو یا د څه ذاتی مجبوری وه پرون واقعیا شوې ده او 12 غنټې زیات ټایم تیر شو زه به هغه اوریجنل خبره میدان ته راولوم او دا کاز اف ډیث چې د کوم کاز اف اکټ چې کوم دی دا به زه ان شاء الله سرګند کوم. اسلامیه کالج یونیورسيټي کې د گذشته سال نه والي تر اوس وخت پورې تقریبا 15 داسې د خودکشۍ واقعیت رونما شو. بسم الله الرحمن الرحیم. زیم ګل رحمان او تاسو ګوري کرایم سین ډیجیټل. نن د پیښور یونیورسيټي کې یو ډیره ناخوشګواره واقعیا را پیښه شوې ده. یو سټوډنټ نومې زاهد دی او دا د سیکنډ ایئر طالب علم یادېږي او دا د پیښور یونیورسيټي سره منسلکه چې کوم اسلامیه کالج یونیورسيټي ده په هغې ټرایبل هاسټل کې و. د پولیس د طرفه دا وینا کیږي چې زاهد چې دی دا په کمره نمبر 32 کې و او د ځان ته پانسي اچولې ده او خودکشي کړې ده. د خودکشۍ وجوهات خو حقیقت کې لا نه راښکاره کیږي آیا دا مرګ دی یا خودکشي ده یا څه بله واقعه ده. پولیس په خپل تحقیق کوي خو مونږ د هغې نه علاوه د زاهد په ژوند باندې یو بله روشني دا اچو چې زاهد نه صرف یو بهترین طالب علم و بلکې د هغې نه علاوه زاهد یو اتلیټس و هغه د پلیر یو بهترین پلیر یادېدو. ما سره د هغې د کوچ دی زاهد د دیو په حق کې راغټ شوی دی دیو ولا گیمز د ولا ټیپس خولی دی یا د مرګونو سره به خبرې کوو چې زاهد څنګه ژوند تیر کړی او دوی سره څومره وخت نه داسې یو ځای شوی. په ژوند کې یو خاموش طبیعت انسان اور داسې انسان چې هغه بظاهري هغه صرف خپل گیم سره کار ویلی دی. چونکې مونږ ډپارټمنټ سپورټس دی اتلیټکس دی اور اتلیټکس کې هغه ټریننګ له راتګ او واپس دی نه تګ اور هغې نه علاوه د شاهین اکیډمۍ کې مو شاهین بی ریاض افریدي بی سره نو هغلته بالر و از فاست بالر به هغلته ټریننګ کولو هغلته تګ او ډایرکټ د ټریننګ نه راتګ نو لکه داسې خندناک انسان او داسې بې ضرره انسان چې هغه د تیرو 2 کالو نه دلته منسلک و د سپورټس سره خو د تر اوسه پورې داسې نه حرکت یا نه داسې خفګان مخې ته راغلی دی چې هغه د مطلب د په دې شي باندې مجبور کړی وي. ډېر مطلب ډېر کام انسان ډېر کول ډېر سوبر پرسنالټي و. زاهد باره کې لکه زه دا وایم چې دا یو سپیشل تنوي او خصوصي اتلیټس خاص کر د کھیل کلاړي او داسې کلاړي لکه نمونه دي شاهد افریدي شاهین شاه افریدي دا مرګري دا ډېر په مشکله سره جوړیږي. تاسو خپل هم کوچینګ سره منسلک یې یا دې ځای ته مقام ته حاصلېدل او بیا داسې خپل ژوند بیلل په دې باندې لږ روشني واچوئ. سپورټس اور بیا سپورټس کې سپیسیفیکلی که موږ وګورو اتلیټکس دا ډېر زیات سختي وړ دی. ټیک شو اتلیټکس لا ته مینټلی فزیکلی دومره زیات اعصاب مضبوط غواړي وجود مضبوط غواړي چې هغه یو کس هغې نه بعد کې جا لاړ شي او هغه خشي سوري زما خبرې به لږې ګډې وډې کېږي هغه دغه کېږي نه اور زاهد داسې کس چې ټریننګ به یې د کرکټ کولو ټیک شوه خو هغه فزیکلی دومره سټرانګ و چې هغه به 100-200 میټر ډېر ټایم پورې د لږ ټایم پورې نه په میاشتو بغیر ټریننګ نه ګټله. KPK چمپیون پاتې شوی دی فاسټسټ مین اف KPK پاتې شوی دی. ټول پاکستان کې دی یو ځل یوث چمپیون دی یو ځل جونیئر چمپیون دی. د دې نه هټ کې یو گیم داسې دی چې هغه تاسو وګورئ د رګبي داسې گیم چې یو بل نه په تختویل دو باندې د په رګبي کې د پاکستان خخه لکه پاکستان ریلوی د بیټ کړی دا په
وینګر باندې به کار کولو ټیک شو ساید وینګ وته وي هغه سپورټس کې خپل نمونه دي هغه ډیر مطلب سپرینټر سړی په هغه پوینټ باندې کار کوي نو بیسټ سکورر د رګبي راغلی د پاکستان کې پاکستان سټیل سره د ډیر ښه گیم شوی دی ډیر جونیئر او ډیر سټرانګ او ډیر زیات مضبوط وجود یو بیګا یا پرون یا ورځ نیمه مخکې زاهد سره تاسو ملاقات شوی و څه خبرې اترې خپلو کې ګپ شپ تاسو لګېده بګر جی هغه فیلینګ نه داسې څه معلومېده نه چې مطلب هغه ته څه ټینشن دی یا داسې کور د وجې هغه ته څه ایشو یا داسې بله بالکل مطلب نارملي ښه خوشحاله خپل ټریننګ به وکړو بس کور ته ولاړو داسې څه ایشو مطلب ښکارېدل نه زما پارټنر و راسره به شیر مطلب که یو ورځ بعد نه و دوه ورځې بعد به مونږ خامخا خبرې کېږدي هاسټل کې هغه کې خو داسې څه ریزن نه و مطلب هغه کور د وجې یا څه چې هغه اچھا زاهد واده شوی او نو شوی کوم دن یا داسې بل هغه داسې مطلب څه اکټیویټیز نو بس ټریننګ سره به خپل کار ساتلو سپورټس به کولو بس روم ته به تاسو تللی زاهد سره هغه سره به یو ځای کېدی اکثر والد صاحب چونکې د هغوی بیرون ملک مقیم دی هغوی سره هغه سره به د خاطر خبرې څه کېدی څه به ویل داسې زیاتر هغوی ته فیملیز داسې ایشو نه وه مطلب چې مونږ ووایو چې مطلب داسې څه اهم وجو هغه وکړه چې هغه داسې مجبور شو په هغې باندې تعلیمي صورتحال باندې د هغوی لږه روشني واچوي چې تا هغوی خو فارغ شوي مو سیکنډ ایئر ما په خیال دا رزلټ به راځي یا به راغلی جی هغه سپورټس سره هغه سبق باندې خپل فوکس کولو مطلب داسې هم نه شول چې هغه سبق د وجې سوسایډ یا څه داسې څه مطلب وجوهات نشي کېدی ځکه چې الحمدلله هغه سبق هم ښه تکړه و هغه به چمپیون اوس دا ریسنټلی نو زه د دې ملګرو ته هم حوصله ورکوم خو یو دوه خبرو باندې روشني دا چومه چې مطلب دا یو تعلیمي درسګاه ده او تعلیمي درسګاه کې چې کله داسې یو واقعه راپېښه شي چې کله نور سټوډنټان وي او هغلته والدین خپل بچي راوختي وي او هغه هاسټلو کې مقیم وي د دې دپاره چې هغه اعلی تعلیم حاصل کړي او د هغه تعلیم حاصلولو په بنیاد باندې به دی اعلی مقام حاصلي ده ته به ښه جاب میلاویږي دا په معاشره کې یو ډېر اعلی مقام حاصلوي خو چې کله داسې یو اندوناک واقعه راشي نو والدین اکثر خپلو بچو سره رابطې زیاتې کړي هغې له حوصلې ورکوي مونږ به پولیس سره هم د هغه سپاټ دپاره به هلته به هم ځو هغوی سره به تفصیلا خبرې کوو چې آیا زاهد د خودکشۍ پسې شاته څه بنیادي وجوهات وو چې هغه دې دا تراغو چې مطلب هغه مرګ خپلې غاړه هغې له ورکړي او خپل ژوند ختم کړي دا ټایم کې مونږ ډي ایس پي کیمپس عبدالرحمن خان سره موجود یو کومه چې یو اندوهناکه د خودکشۍ یو واقعه راپېښه شوې وه د هغې متعلق په عبدالرحمن صاحب سره په سپاټ باندې معلومات اخلو چې مطلب دې هلک دې زاهد سره کم دا خودکشي کړې وه او دلته په موقع باندې څوک وو یا نو څه طریقې سره بیا دننه دي ورغه ظاهره ده چې خو خودکشي کړې وه ځان یې پانسي کړې وه اطلاع ملو شو په کنټرول په ذریعه باندې شهر دلته یو 29 نمبر کمره ټریبل هاسټل کې هغې کې خودکشي شوې ده تاسو راشئ وایئ ګورئ چې موږ څه ټایم راورسېدو دروازه دننه بنده وه لاک وه جالم بیا جاله مشله وجیه چې جاله مشله نشاندهي دا وکړي دغه یو ویډیو هم په سوشل میډیا د دوی چلی جال نه دغه داسې کیمره ولګي او دننه بالکل او دا کړکۍ کولا وه داسې دې نه سټوډنټانو کتلي وو که نه هغې نه پس بیا اطلاع موږ ته وشوه چې یاره دغه شوې ده سوسایډ شوی دی زاهد د نامې بیا موږ دلته کانسټیبل دننه که هغه ور یې کولا وکړه بیا موږ دننه کرایم سین او دغه لاړله هغه هم دغه که بیا پوسټمارټم طرف ته هم شفټ کړي عبدالرحمن خان پرون واقعه شوې ده او 12 غنټې زیات ټایم تیر شو تاسو به د دې څوک رشتہ داران یا سټوډنټس کوم مرګري یا بل څوک داسې اورېدلی چې یاره د دې شاته پسې منظر څه دی وجوهات څه ښکاره شوي دي اوسه پورې داسې نو فلحال تفتیش جاري دی جی انشاءالله موږ دغه بندګو به قلمبند کوو انشاءالله دلته زره به دغه شي ده هم موبایل هم په قبضه کې غشتی دی اچھا د دې اخرنی ټایم کې چا سره داسې رابطه شوې ځکه ویل کېږي داسې چې د زاهد چې دی دا یونیورسټۍ نه فارغ شوی یم دلته نه فارغ شوی یم خو بیا هم کمره خو چونکې دلته الاټ وه کمرې ته دی راغلی یم دی او دا اقدام یې اوچت کړی دی داسې زه پریکټیکل وډول هم خیال کې او پنجاب یونیورسټۍ لپاره یو ټیسټ په هغې لپاره راغلی و دی دلته یې شپه کړې وه عبدالرحمن خان اوورال راته ووایې په اسلامیه کالج یونیورسټۍ کې د ګذشته سال نه والې تر اوس وخته پورې تقریبا 15 داسې د خودکشۍ واقعیت رونما شوه د دې شاته بنیادی طور آیا د الکانو خپل داسې جذباتي یا ناپوهه وي یا داسې ډپریشن شکار وي څه داسې شاته وجوهات وي چې دا ناپوهي ده کم عمر الکان دي بس دا غلطي ته وشي
مونږ زیاتره داسې کتري زموږ په پښتو معاشره کې د الکانو زیاتره داسې چې لکه د عشق معشوقۍ هم داسې تعلق وي هغه وي خو چونکې د دې سره خو دې سره تعلق نه لري خو بیا هم شاته څه داسې پسې منظر شته یا چا سره خبرې یا د هلک چېرته کوژدن یا نکاح یا څه داسې شوي دي نه پره خو زه داسې نه اوسه اچھا ګورو موږ کوشش کوو پکې لګیو پکې اچھا موبایل لغم دغه کړی دی چې څنګه دغه تاسو سره به شیر کړو مجيب الرحمن صاحب یو ډیره اندوهناکه پیښه راغلې ده زاهد یو سټوډنټ نو یو طالب علم نو یو ایتھلیټ سو یو سپورټسمین یقینا د تاسو سره چې کوم د سټوډنټان ولاړ دي د فدریشن ولا کوم ولاړ دي زاهد د خودکشي بنیادی وجوهات څه جوړ شو ډیر افسوسناک خبره ده ایتھلیټو زموږ سرمایه وا کې د شي د نېشنل او انټرنیشنل لیول ته رسیدلې وي او په دې ټایم باندې زه دا نشم ویلې چې د دې وجه سوا آیا دته د کور طرف نه څه تکلیف وو دته د سټوډنټ طرف نه څه تکلیف وو دته د چا فدریشن طرف نه تکلیف وو یا د ایڈمنسټریشن نه تکلیف وو یا د ذاتی مجبوری وو یو سړی چې دومره ایکسټریم قدم اخلي کنه نو دا غي اوس وجه خامخای او دا د سټوډنټ یونینز ته فدریشنو ته ایڈمنسټریشن ته دا زه یقین دهانی ورکوم چې as soon as possible چې زموږ فورنزیک پوره شي او زموږ سټیټمنټ پوره شي نو دا وجوهات به زه په میدان ګما آیا چې دا د چا خلاف هم وي که د ایڈمنسټریشن خلاف وي که د سټوډنټ فدریشن خلاف وي که د کو زه به هغه اوریجنل خبره میدان ته راولوم او دا کاز اف ډیث چې د کوم کاز اف اکټ چې کوم دی دا به زه ان شاء الله سرګند کوم ان شاء الله مجيب الرحمن صاحب یو ډیر معلوماتي خبره شیر کوم چې هاستل کې صرف یو کټ یا یو الماری نه وي ظاهر خبره ده هر ځای خپل کمرې وي ډیر لکان وي پرون ټیسټ هم دلته د پنجاب دنه یو لک راځي او هغه پوره بندوبستیم کوي ځان ته هغه د کټ نه هغه پټیم راشلی بیا هغه نه ځان هم د پانسي کوي په دې هاستل کې نه دومره څوک وارډن شته نه دلته چوکیدار نه چته سټاف ایون لکه څه به داسې وي چې دا خو لکه قبرستان نه دی یونیورسيټي ده څنګه داسې یو واقعه راپېښېږي او څوک د دې ځان ذمہوار نه ګڼي ما چې کوم پرون د جای وقوع کتلې ده دا کمره خالی وه په دې کې څوک هم نه تاسو کوئ که تاسو سره زه به ویډیو شیر کوم چې دا کې صرف 2-3 کټونه پراته جسټ لایک ا بندن نمبر 1 دومره خبره دا ده چې د نن طرف نه د ځان پسې دروازه لاک کړې وه چاته دا پته نه دی لګېدلې که چا دې لیدلې وې نو کم از کم خو یا به یې څوک خبر کړي وه یا به یې شور کړی وه یا دې به یې نیولې وه خو دلته په دې موقع باندې دې نه چا کتلی دی او غلې غوندې نوتې دی او ځان پسې کمره بنده کړې ده نو ان سایډ د رومز خو چاته دا پته نه لګي چې دې څه کوي واشروم ته لاړو دې څه بل ضرورت چا سره په ټلیفون خبرې کوي نو دا داسې سچویشن ده خو تا چې کومه خبره وکړه نو ما درته ووایي چې زه به اول سټیټمنټ کلم بند کوم د وارډن هم د چوکیدار هم د آس پاس کمرې سټوډنټ اگزام لګیا دي ډېر سټوډنټانو اگزام شوی دی کمرې خالی دي اکچولی د دې کمرې نو دای ما خیال د بلې کمرې 32 کسو او دې کمرې ته د اکټ لپاره راغلي دي د بالکل ابندن و دې کمرې کې څوک نو